د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک سلسلہ شروع تیرو دو جمعوں کے د غزوہ احد بیان میں وکړو. د احد غزوہ جہاد په درېمه هجره کې شوی و، د هجرت په درېم کال. په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نورې پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور و حضرت حفصه، هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه، نو عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به په نکاح کوم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه، ها به دې کړي، او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم. دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی الله عنه ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډیره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته جت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي، او صفا وی چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها او د نبی علیہ السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې به هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم. دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی، د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه ورور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح در کوم، یا ستا زوی لی ورکوم، یا ستا ورور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کرې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خو کې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور در کوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی د ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نه شي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته و چې حفصه کونډه شوې ده، که ما ته په نکاح راکې، ځکه نه اوس چې څوک چاته وایي چې دا لور په نکاح راکه. که دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته وایي چې دا لور دې په نکاح را، یا دا خور دې په نکاح را، اوخو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وي لور په نکاح راکه، بې حیا دی او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکه شریعت کې په دې کې هیڅ پابندي نشته. قسم به که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جون کې مشکلات بني، جون به آسان تیریږي. موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده.
نو په درېمه هجرې د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځونه. هم په دغه درېمه هجرې کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی چې د حضور پاک ډیر زیات خوښ او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړو نبی علیہ السلام ته په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره اوچوپله ګوټي چې ورته خلک وایي او هغه فوراً د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدی وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. ستا نه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کیږي ادما د غوښې ټوکړه ده او ستا لاس کې به پیدا کیږي ته به دایي او راوړې زما غېږ کې به یې غورځئ. مقص یو شو د بیبي فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن هغه بیبي خدمت وکړه وروړي نبي علیہ السلام ته غېږ کې کېښود. وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. درېیمه بله واقعه چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغه وخته پورې حلال ولې خلق بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلقو ته ویلې وي چې هم به مسلمانی قبلوي د بوتانو عبادت به پرېږدی هم به دا ګناه نه کوي دا به نه کوي شراب به نسکې نو بیا به خلقو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. وی یاره خشم نه دی فیدیم پکشتا خو خشم نه دی ګوره فورا حرمت را نغی. نو بعض چې خوخیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکشتا او نقصانات هم دي راشه ځان ته ساته. نو بعض صحابو ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله مونځ کوئ شراب بنسکئ. نو بیا بعض صحابه وی چې کدا خوي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل نو نور هم ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رستو راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه باس حرام شو. نو په شوال درېیمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فورا عمل کو. حضرت انس وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دې کې یو سړي آواز وکړو چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بېدل او ما ته هغه ترونو یې ورشه د اواز د څه دی. وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو باس لاندې لوښي وغورځول وی چې دا چاټې واړوه چاټې مې واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي مسجد فضیخ ورته وایي چې کوم ځای کې دا حکم هغې واورېد او هغه شراب یې توی کړل نو په هغه د جومات جوړ شوی د مسجد فضیخ ورته وایي. دا د درېیمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات. په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پیښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی بعضې چیده غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وې او بد به وې
او چې د نبی علیہ السلام نوم به ډیر په بد واغشته، اوس هم د چاچا سره رواني نو په هر مجلس کې سپکوي. نو دی خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیہ السلام بد وي، سپکه به وي، او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیہ السلام پې خپاو چې سپېره مام باندې اسلام نه راوړي او مسلمانېږي نه، نو سپکې ولې وې. او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کو د خپل قوم، او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک په شان کې. یزو په مدینه باندې حمله کو، نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې دې سپکوي، په مدینه حمله کوي. نو نبی علیہ السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي. په مدینه سره پاره حمله کوي، ته پرېشه او خپل دین دې پیشه، ما سره څه ظلم کوي. نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه، هغه وی د الله رسول ما ته دعوا وکړه، لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه، بهادر خلک او د هغوی سوچ هم دقه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم. او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پې، وی دا الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه، هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته. اوس یو صحابي چې ورځي څونه ګران کار دی یوازې چې ورځي، او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلی غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورسو. وی چې ورورسو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووه او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووه، سر مې ونیوه په لاس کې، سر مې م راونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړه خلک را پسې دی، زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې م ته یوړه. وی د خو غرونه دي غونډی دي، یو غونډی شاته تو شم، یو غار و پکې، په هغه غار ورننوتم. چې په غار ورننوتمه الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو، جولاګي پکې جاله واچوله. فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې ترړې وی لکه سړی څه شو، وی دې غونډی شاته تاو شو چې ګوري نشته. وی لکه دې غار کې وی چې وی قتل وار شو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالې د جولاګي یو جالم نه ده، دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې. نو هغې ته لاړل خواره شو، یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی. دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه، وی دروازې به چته غار کې پټومه او د شپې به مې مزل کو، دروازې به بیا چته غار کې پټ شومه او د شپې به مې مزل کو. او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه، صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنزلې کوي او پراپیګنډ کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي، وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرېږده. هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو، پټو کې لختو کې به پټومه او د سره م را سره دی اوس د دې مردار. او وی دا شپې به مې مزل کو. راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود. وی صاحب دا د هغه پلیده د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې که. نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه. او یو کونټی ورسره وه، یو کونټی ورسره وه، هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له. وی ها دا کونټی والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل. وی دا کونټی والا ته به جنت کې په دې کونټی ګرځې، دا نه چې ته به ګوډې، جنت کې ګوډ شل نشته، خدا به ستا یو نښی.
اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي، یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټی وي، هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي، شوق دپاره یې ساتي. نو وی په دا ځا وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځي، او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی، حضور پاک ورته فرمایي. او دویم ورته څه وایي؟ وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نه ښیي، په دې به دې پېژنم. قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نه ښیي، په دې به دې پېژنم. دا ستا نښه شوه. دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه، ډېره دعا یې ورته وکړه، د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې. نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نه شي، روکه نه شي، تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو، وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی. نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده، دفن یې کړه ورسره. دا یو واقع پیښه شوه. ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه، د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه. یک سر په غونډ کلي ورځي او د کلي مشر وجني، دا خو اسانه خبره نه ده، دې کې خو به خپل سر بیلی او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیه السلام له ځان را رسوي، او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي. کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کم شی ورکړی دی هغه به پې فخر کو، وی دا ماله د دواړو جهانو مبارک سردار را کړی، دا نیزه ماله هغه را کړې ده، دا توره ماله هغه را کړې ده، دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی. صحابه به پې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده. اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي، پلار ورکي، استاد ورکي، یو پیر ورکي، یو نیک سړی ورکي، هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي، فخر پې کوي که نه کوي. نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي. نو یو دا واقع پیښه شو په 4مه هجرۍ کې. بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په 4مه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې. هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل، او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که، او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو. عدل او قاره د دې خلکو رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل، قبایلي خلک و بدماشان، اجرتي قاتلان، دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې، او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته، او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې. دا به ورسره 120 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول، په پیسو به جنګونه کول. د مکې کافران چې کله هم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به یې پیسې ورکړې، او دوی به پیسې واغېشتې، بس پیسې به یې ورکول او مرګونه به یې کول، قتلونه به یې کول، ډاکې به یې کولې، او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به. نو دا خلق چیو دی دا قبائل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووی چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، د هغې بدل به راله څنګه والی. دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وی داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به نبي علیه السلام ته کینو، مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو، او بیا به ورته وایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان روچت کو. نو چې راولو نو په تاسو به خرڅ کو، پیسې به راکې، او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والی. وی بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته، او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی، تا ته پته ده، او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي. نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل
چې دا مونږ بوزو او په خپل کلي کې به دیره کو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي، ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به وښیي، ټول خلک به مسلمانان شي. او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي، یو څو کسان راکا. نبی علیہ السلام خوشحاله شو، وی ډېره ښه ده. نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمانو، 10 عالمان. هغې وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکا. عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته. او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه، د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه شته دی او ښکلی قیرت وی، دې خو پکې خامخا راکه. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل. وی زه هغوی ته مسلمانی او دین ښایې او دعوت د اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوې او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه. وی مونږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوې، ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي، نو دا جاسوسیم کوې که چېرې مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو مونږ ته به اطلاع را رسوې. هغې وی ښه. دا 10 قاریان صاحبان، د قرآن لستونکي، دا علما، د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو، دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان، دا بدماشان ما درته وختي ووی، هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې، او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي. وی کم ځای دي؟ وی فلان کې ځای ته م را رسولې دي. وی زه ډېره ښه ده. نو 200 بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې مونږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دی، مونږ به ورته دین ښایو، دعوت به ورته ورکو، تبلیغ به وکړو، خوشحاله دي. او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو. نو قدمونو نښو ته ګوري، د قدمونو نښو ته، نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي. وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی؟ یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم، په دې لاره لاړل. نو هغې ورپسې روان شو. نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو، د مدینې نه ځان سره راوړې وې، د هغې هډوکي پراته وو. چې وی کتل دوی به پیژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پیژندل. هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي. ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو. او صحابه 10 دي، دا 200 دي، دا بدماشان. او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي، د غشو ویشتو والا دي. و چې صحابه ولیدل، اوهو دا خو مونږ سره دوکه وشوه، مونږ خو یې په دوکه راوستو، مونږ ته خو یې وی چې زمونږ قوم مسلمانېږي، دین به ورته ښایې، او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته. نو صحابه یو غونډی و هغې ته ترې وختل. دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو. ورته یې وی تاسو خو مونږ سره دوکه وکړه. او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ. اللہ ته لاس اوچت کا، اللهم اخبر عنا رسولک، خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا. مونږ خو ګیر شو، مونږ سره خو وسلیم نشته، او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو؟ اللهم اخبر عنا رسولک، اے خدایا زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه وی څه چل دی د الله رسوله؟ وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو. اوس جبریل راغی ماته علم، دوکه شو، ظلم شو او ګیر شو. اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی، خو مکې ته نږدې خلک دی، 100 کیلومیټر مزل دی. ستړی ستومانه خواران ګیر شو. خدایه څه وشو؟ اوس به څه کېږي؟ او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي. او
په جدا مقصد لاړل او گیر شو. مسافر دی خدایا دا سو شو چې گیر شو، دا دعا وکړه، هغه خدای قبول کړه، حضور پاک ته خو اطلاع را رسېدله. د کافر ورته سوې هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو، راکوشې څه درته نه وایو. د هغې مقصد دا و چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه به په کافرو خرڅ کړو، بله پیسې به پرې وګټو، او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي. حضرت عاصم چې دا کم مشهور و هغه دې ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له، او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي، نیزې راوړي، استقبال دې ته وایي. خیر پوه شو پې، ورته یې وی راکوزېږې به امن درکو، زه اسم درته نه وایو. حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر، وی زه خو د کافر امان نه قبلوم، د کافر امن نه قبلوم، دوکباز دی. یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو، اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه، دویمه دوکه را سره کوي. وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم. ملګرو وی مونږ هم داسې کوو. نو جنگ شروع شو، نو اوه کسان پکې شهیدان شو. یو دغه عاصم شهید شو، دا چې کومې مشر و، او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ، اللهم انی احمی دینک اليوم، خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم. دا چې مرم خدای دپاره مرم، که اوس مې د کفر کلمه وي غږ هم راته نه کوي. خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم، فحمی لحمی بعد الموت، خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وایي؟ دی ځکه وایي چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلي و، سلافه، هغې قسم خوړلی و، سلافه بنت سعید، هغې قسم خوړلی و، وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم، تر څو چې مې د سر پرې کړي نی، او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی، او په دې کې مې شراب نیس کړی، نه به صبرېږم، هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله، ده ته پته وه. نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم، زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم، فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې، زما د وجود حفاظت وکړې، او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی، د قرآن حافظ دی، قاری دی، دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی. نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای څوک شراب څکي، شراب خو حرام شوي و که نه، دغه مخکې ما درته ووایي، که دې سر جام کې څوک شراب څکي، دا به خدای زما بې عزتي وي، ستا د قرآن به بې عزتي وي. نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړه. الله دعا قبوله کړه، صحابو دعا خدای په قبلوي. شهید شو، اوه کسان خو شهیدان شو. چې شهیدان شو نو او ادرې کسان، حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه، او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه، دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکړو جمدي بچ شو، وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان. نو هغې درې واړو ځان ورکړه، چې څنګه یې ورکړه نو دا عبدالله ابن طارق هغوی تړه، پړې راواغېشت، د لیندې مزې راواغېشته، لاسونه یې وله شاته تړل. او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی ښځم. جګړه جوړه شوه، هغې راښکه دې نه ته، هغې راښکه، هغه غریب یې ملته شهید کړه. باقي دوه کسه پاتې شو. حضرت خبیب هغه هم بوته په مکه کې خرڅ کړه، او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ کړه، او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یوسو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو. نو خدای څه چل وکړه، الله دا تورې مچۍ نه دي، دا غټې، دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي، دا خطرناکې ارالې، او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې، په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی. نو مچوله څوک راتلی شي؟ نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو، د دې عاصم نه به هم پرې کوو، نور خو د شپې، ځکه چې اوس خو مچۍ دي، او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي، بیا خپل ګبین له ځي. نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو، نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي.
الله څه چلو کو د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړو داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې د خدای قدرت ورنه که په دې باندې چې د مسلمانانو اثرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي دوه کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه لکه د امیه مردار کړی وجلی یو هغه یې واغېسته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نو دې هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتاړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي او ما د خپلو ښځې سره او بچو سره ناست وم خوشحاله ژوند مې تېرولی څه ښه به دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په ځای هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو غغه ازغې ورته رانوځي هم نشم برداشت کولی ځینې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی دمارو نن مونږ څنګه کوو نن کولاو زمونږ د نبی علیه السلام سپکاوی کېږي د هغه د دین سپکاوی خو د هغه سپکاوی شو که د هغه د دین سپکاوی کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوی کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوی کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکوي دا چا سپکه زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ مونږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرئ مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخوا لی خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخوا خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دام د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه بر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ته رسئ د هغې سپکه دم د پیغمبر سپکه ده
مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دی مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي، کم ازمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کیږي، کم خلق د حضور پاک وارثان دي، د هغه د مخه به د هغې خلکو قدر کوي. دا بسته ایمانی زمارونو. نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خوی په دې کې شهید کو. حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی، د حارث لور ده، وروسته مسلمانه شوې ده. هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو، د مونږ پلار یې وجلی. نو د حرم اشهر حرم ورته وایي، د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو، وجل نه کول. وی مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت تېره شي نو بیا به یې وجنو. نو وی مونږ کور تړلی و، پلی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و. دا حضرت خبیب. رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي، وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب. وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي. لقد رأيته يوما يأكل عنبا. وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل. وما بمکة من سب. او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه. وی وانه لموثق بالحدید. او دی په زنځیرم تړلی شوی دی، د اوسپنې په زنځیر. نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی، نو دی میوې پسې کم خوا لاړ. مونږ خو نه ورکوړی، زمونږ خو دشمن دی، مکه کې میوه نشته. وانه لرزق رزقه الله خبیبا. وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکول. انګور به له خدای غونچک ورکا. بیبي مریم معشومه ده، هغې له خدای پاک دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که به یې نه ورکوله؟ دا هغه الله ورکوله. نو وی چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې را خپل صفحه وکړم. نو ما ولې یو چاړه ورکړه. نو وی زه د کور کار مې کو، په هغې کې مصروفه شوم. وی د ما یو ماشوم بچی و، په خلپوس ورو ته د خبیب له ورورسېد. وی چې ورورسېده دا د ما ماشوم بچی. وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل، وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده. وی بس ما فریاد شروع کو چې دا سو شو، دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچی ولا خدای وروسته، دا سو شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والی او دا زما ماشوم ورغی. ګوره که بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو. بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم نه لالالوم، ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم، ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ. لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته، ښځې ته څه وایي؟ وایي مه یارېږه، پریشانه نه شي، هېڅ فکر مه کوه، راشه دا خپل بچی دې واله. مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی. د کافر د بچی سره به مینه کې، محبت پکې، ظلم نه کوم، راشه دا ماشوم دی مانه، بیا خپل بچی یې راله راکړه. وی بوم ته تنعیم ته مو رسو، د حرم د ځمکې نه م بار وویسته. وی چې مو وویسته نو وی مونږ وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکعته نفل کو. نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل، خو لږ زر زر یې وکړل. وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تیریږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي، دا نفلونه کوي، ځان له وخت زیاتوي. که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی، ډېر اوږد به مې کړی. خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي، وخت تېروي. او بیا یو خیره ورته وکړه، اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. خدایا دا قوم ټول هلاک کې، خدایا ته کم کې، کمول دا چې پکې مړې کې، او خدای زه په دې مردار کې. خیر یې ورته وکړلې. نو بیا اوچت که. نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل. نو علما لیکي، امام بخاري لیکلي،
وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پیوخیږي، نو که وخت وسري نو 2 رکعاته نفل دې مخکې وکړي. دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه، مشهور صحابي دی زید ابن حارثه، طائف ته تللی. د طائف نه چې واپس را روانو نو په خوا خو سورلی چا سره نه، اوس موټر یې خلک په کری نیسي، نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر نو هغه ورته ویل که چېرته دی؟ مکې ته. وی نو به زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه. وی ډېره ښه ده. او دا د حضور پاک په جون کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته ډېره ښه ده، دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم. راسورې کړ. چې راسورې کړ راته نو یو خطرناک ځنګلو او شاړې علاقې وې، هلته راورسېدل. زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې، ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې دي. وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې و اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به ښی، اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه یو 2 رکعاتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلطه. وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی، ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی ځه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین، وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه واګورې. وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به دې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین، وی چې دریم ځل مې وی وی سړی راخ یو سړی مې ولیده او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړی ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو. وی بس هغه په هغه نیزه وو، وی داسې په نیزه وو چې پر مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم، تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم. دا هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وایه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین اوې نو زه په لومبي اسمان کې وم. نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه. نو چې په 3 باره د یا ارحم الراحمین اوې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړ. اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا 3 ځله اوی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دې څه ته غواړې الله درته متوجه دې شابه څه چې غواړې نو څه غواړې. بعض علما دا په اسماء صفتیه او اعظمیو کې مشماري اسم اعظم نه مشماري خیال امراري. نو دا موز ډېر لوی برکت ته خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دي. نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې په نیزو او په غشو وکړه. نو دی یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء
یبارک علی اوصال شلو ممزعی. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې دا خدای لار کې مرم دا الله د رضا دپاره، وی اس پروا مې نشته. او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي. چې مسلمان مرم اس پروا مې نشته. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله. په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته، په مخې په شاوکه په ډډه، خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته. ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي. د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده. وذلک فی ذات، او زما د امر خو د الله دپاره دی، د الله د رضا دپاره دی. چې خدای غواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچي. صحابه ګزارونه یې پرې وکړل، شهید شو غریب. خو ده هم یو ټکی ووی، دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ، الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم. لیس احد یو کس نشته یبلغ منی السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم فبلغه منی السلام. علامه عینی لیکلی دی په شرح د بخاری کې، خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک په دقه سي بیا په محراب کې ناستو او فوراً سترګو نه اوښکې وبهېدې، وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله، یا حبیب پتا یې د الله سلام. او صحابو ته چې حبیب شهید شو، دی غریب خو شهید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرامو لېږل، یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یو حضرت مقداد. وی لاړ شه او حبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسانه هغوی غریبانان په اسونو باندې رالل، چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دې بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي، هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ، نور پې لږې څښا به شي، بوی به کوي، مارغان به یې خوښې وتښتئ. څلوېښت ورځې بره په نور تړلی شوی دی، وجود یې همغسې تر و تازه دی. او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل، وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورلو شپه ده وسو، وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه، او د مکې ګرمي څومره سختۍ، وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی، په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او وی بس راو تښتېدو رالو. هغوی وی اړو راته نیغ نیغ کتلو مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نور ولګید چې وی قتل الکه سړی نشته، الکه څه شو دا اسونو خپې موجود، الکه تاسو خوبونه کول سړی له نغون یوړو څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړو. وی راپسې شو، نو زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و، منډه یې نه شوه والی. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي، او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاری کې هم لیکلی دي. دا حواله درکو، د ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو، وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی د لاش هم واغېست او په ځمکه هم کېښود چې بس خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود، ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض وته وایي، بلیع الارض. راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مو آیا. عرفي مړ خو دی، عرف کې خو مړ دی، جنازه به پې کې، کفن به ورکې، دعا به ورته کې. خو دا مطلب چې د بل عند هو څنګه دی، بل هم احیاء جمدی عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پې راوست، مرګ نه پسې ولا بیا ژوند ورکړه او الله روزي ورکوي.
تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې یو سړی باندې نورونه دې پې لګي د پاسه دی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کې د بخاری حدیث ته چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغه یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاسونه یې وله غیب کړل د مارونو یو خو د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی یو شین کرسی بی او یو شنه الوتکه بی او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروتي لها قنادیل معلقه تحت العرش د الله د عرش لاندې به د هغې جالې بی د هغې ځای نه بی هلته به دا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو له دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي نو دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې په دغه بنیاد د حضور پاک سناسه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یوه خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه وله د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت تاسو هم خوش قسمت چې تاسو په دغه 200 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به م انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي ښه جي دا مونږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی زمونږ دوست دی هغه سربلند جي صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی الله دې وله روغ صحت ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي دې څه پریشاني ده او بیماري ده
الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي، الله دې بیماری له شفا ورکړي. او دا مې پیښور کارخانونو یو ملګري ټیلیفون کړو چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي. دا هم د پریشانو دپاره دي. نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خورې، دا ما چې په شریعت کې دا منع دي. ښه که زیارتونو سره اسی زیارت القبور لځای د نیکانو خلقو قبرونو لا تلل یا زیارت القبور لتلل ثابت دي، او دعا ورته کوي، نفل کوي، او د قبرونو خورې یا کاڼي په ځان مګل، او دا په شریعت کې بالکل منع دي. هغه کار به کوو چې موږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي. خپل سوچونه منع کو، دعا وکړئ. رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي، خدای دغه دین له کامیابي ورکړي، کامراني ولا ورکړي، او ته دا دین خور کې، او خدای د دې دین حفاظت وکړي. الہ العالمین مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې، د حضور پاک تابعداري مناسبه کې، د شیطان او د ګناه نه پروردګار او د هغې د اسبابو نه وساتئ. الله په زړه کې د دین مینه محبت واچئ. څوک چې مریضان دي ته وله شفا ورکړي، دغه رور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دعا کوئ چې خدای وله شفا ورکړي، روغ صحت وله خدای پاک ورکړي. نور که بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي. څوک په پریشانو کې مبتلي، خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي. که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، پروردگار زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کې، بچی مو نیک عمله صالحان لوی کې، او د لوفرونه وساتي، په خپلو مقصدونو کې کامیاب کې. مشران او مردگان هم خدای مغفرت نصیب کې. حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کې. د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچي، ځمکو چې څوک کري د هغې په زراعت کې برکت واچي، د چا روزګار نه د حلالو ښه روزګار وله ورکې، او تم د چا څه حاجتونه تی ولا حاجتونه قبول کې، او اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دار محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 562 نمبر کیسټ ډک شو. د دې کیسټ موضوع ده د شهید مقام. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مختلفو موضوعګانو او د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. قرار نه کوي وطن د یار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي. کاش چې وطن وې زما هلته مسکن وې زما، دا دردی دلې وجود هلته دفن وې زما. کاش چې وطن وې زما هلته مسکن وې زما، دا دردی دلې وجود هلته دفن وې زما. چې زخمي زړه رغوي هغه مزار غواړي، چې زخمي زړه رغوي هغه مزار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي. زړه مې قرار نه کوي وطن د یار غواړي، زړه مې قرار نه کوي وطن د یار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي. چې مې کتل روضې ته ډېر مې جړل روضې ته، کمې الله کړي نصیب بس ودرېدل روضې ته. چې مې کتل روضې ته ډېر مې جړل روضې ته، کمې الله کړي نصیب بس ودرېدل روضې ته. راکړه شربت د وصال ستاسو دیدار غواړي، راکړه شربت د وصال ستاسو دیدار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي، ورلمې بوزربا مدینه ښار غواړي. زمې قرار نه کوي وطن د یار غواړي،
ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي صدیق عمر یادوي عثمان حیدر یادوي حسن حسین ګلونا لال او جوهر یادوي صدیق عمر یادوي عثمان حیدر یادوي حسن حسین ګلونا لال او جوهر یادوي امیر حمزه شهید رانا بار بار غواړي امیر حمزه شهید رانا بار بار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي زمي قرار نکوي وطن د یار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي د خدیجه کله ده د عائشه کله ده د حسن نور دا د فاطمه کله ده د خدیجه کله ده د عائشه کله ده د حسن نور دا د فاطمه کله ده بل د بلال حبشي د دنیا دار غواړي بل د بلال حبشي د دنیا دار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي رمی قرار نکوي وطن د یار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار غواړي دا د جنت باغچا د برکت باغچا زمون نصیب کا خدایا د پاک حضرت باغچا دا د جنت باغچا د برکت باغچا زمون نصیب کا خدایا د پاک حضرت باغچا دا د نبی د جمعات درو دیوار غواړي ورلمی بوزربا مدینه خار